بیحت یوم عاشورا چې کله به د آسان ورځ وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به کسان ولیږل ځکه لو سپیکر نه و ټلیفون نه و موبایل نه و میسیج نشو کولی د سوال جواب له به یې سړي ولیږل چېرته الی القرى الانصار ګیر چاپېره کلو ته به یې ولیږل لکه جندرې ته به یې ولیږل علي شیر ته به یې ولیږل نوي کلي ته به یې ولیږل او خلقو ته به یې څه من کان اصبح صائما فلیتم صومه دا سړی چې به رسېدل نو 10 بجې به یا به 12 بجې وي هلکه وی چې چا د سهار نه روژه کړې د آسان نو هغه خپله روژه پوره کوي خو من کان اصبح مفترا خو که چا نه روژه کړي او خطا شوی نو یصم بقیة یومه نو کم از کم دا نیمه روژه خو ونیسئ ماښام پورې خوراک مه کوئ دې ته شب روژه وایي چې د روژتیانو سره به سیالي وکئ نو د الله رسول په دې روژه دومره مینو چې غیر چاپېره به یې خلقو ته وی چې تاسو د آسان روژه خامخا ونیسئ او د آسان روژه که چا نه نیولې خطا شوي نو کم از کم خوراک بند کئ چې شب روژه خو تاسو ته میلاو شي دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فصامه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله به یې دا روژه نیوه و امرا بصیامه او د دې روژې وینا به یې خلقو ته کوله نو د الله د رسول سره چې د چا مینه او څوک وایي چې زه د الله د رسول په طریقو کې کامیابي ده نو هغه پکار دی چې هغه د اتوار په ورځ چې د عاشورې ورځ ده چې دا روژه ترې نه خطا نشي او بیا د الله رسول د دې روژې اهمیت موږ ته بیانوه وی صوم عاشورا کفارة سنة کم خلق چې د عاشورې روژه ونیسي یعنې د آسان روژه ونیسي الله به د یو کال د ګناهونو معافی سبب وګرځوي و صوم عرفه کفارة سنتین د عرفې روژه که چا نیولې وه نو هغه به 2 کالو برابر شي نو دا یو ډیره ګولډن موقع ده چې زموږ نه د اتوار د ورځې روژه پاتې نشي بل حدیث کې راځي چې کتبت له عبادت 60 سنة الله تعالی به د ده په ریکارډ کې د 60 کالو عبادت ثواب ولیکي او بیا ورته څه وایي چې په دې ورځ باندې چا روژه ونیوه نو دا به یهود چونکې روژه نیسي نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا 2 کوي نو حضرت وی چې یوم التاسعه والعاشره تاسو د په 9 تاریخ روژه ونیسئ یا او په 10 تاریخ ونیسئ نو 9 تاریخ په انشاءالله د خالی ورځي سبا نن د جمعې ورځ ده او 10 تاریخ په دې اتوار ورځي نو کم خلق چې کولی شي نو هغې له پکار دي چې هم د خالی د ورځې روژه ونیسي او د اتوار د ورځې روژه ونیسي ځکه دا روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صوم التاسعه والعاشره تاسو 9 تاریخ هم روژه ونیسئ 10 تاریخ هم ونیسئ وخالف الیهود او د یهودو مخالفت وکړئ ځکه یهود یوازې د 10 تاریخ روژه نیسي نو تاسو په دې باندې ورپسې ورسره بله ملګري کوئ خو که کوم سړی د خالی په ورځ روژه نشي نیوی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه د پیر په ورځ ونیسه وایي ان كنت صائما شهرا بعد رمضان که د رمضان نه علاوه تاسو روژې نیول غواړئ دا د ترمیزي حدیث دی فصم المحرم فانه شهر الله د محرم په میاشت کې روژه ونیسه ځکه دا د الله میاشت ده نو الله ورته خپله میاشت وایي او ته ورته نعوذ بالله سپیره میاشت وایي او ته وایي چې نه دا د غم میاشت ده نو د غم میاشت نه ده دا د الله میاشت ده په دې کې روژه نیول د خپل نفس ته کنټرول کولو دپاره بل حدیث دی چې هغې کې د ابن عباس رضی الله عنه روایت دی هغې کې وایي صوموا قبله یوما او بعده یوما د اتوار ورځ به 10 نو د 10 ورځې نه مخکې یو ورځ دا به 9 د خالی په ورځ روژه ونیسئ ورسره یا او بعده یوما یا د دې نه پس روژه ونیسئ یعنې د پیر په ورځ نو کومو خلقو ته چې اسانئ نو هغې له پکار دی چې خالی اتوار کومو ته چې اسانئ نو هغې له پکار دی چې اتوار او پیر او کم چې ډېر زیات بیکاری نو چې کم از کم د اتوار په ورځ روژه ونیسي ځکه دا روژه ډېره زیاته قیمتي ده او د فرض روژې نه پس د دې د قیمت د ټولو روژو نه زیات دی بل 3 نمبر کار چې په دې ورځ کې په دې عاشوره کې زما ستا دپاره دی هغه دا چې تا څنګه د خپل نفس تزکیه کې داسې پکار ده چې ستا د مال تزکیه وشي او ستا د مال نه غرباو او مساکینو ته فایده میلاو شي نو د غریب سره ښه کول بې خلق چې د هغې وسیله نه او د هغې اسره نه او ته د هغې اسره شې دا الله ته ډېر خواږه دي خو بیا خصوصا د عاشورې په ورځ
یعنی د آسان په ورځ د غریبانانو سره ښه کول بیا ډیر قیمتي دي. نو دا چې خطا در نشي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو من وسع علی عیاله په دې ورځ چې چا د خپل وړو زګو دپاره د ښه خوراک تنظیم وکړو یوم عاشورا یعنی پر اتوار په ورځ باندې وسع الله علیه فی سائر سنته اخرت خو سکه خو په دنیا کې ټول کال به خدای پاک د باندې د رزق او د روزې فراخي راولي. نو دا د کال لومبنۍ د اسلامي کال لومبنۍ میاشت ده. د اسلامي کال لومبنۍ میاشت محرمي آخري میاشت بیا د لوی اختر میاشت ده. نو اوس اسلامي کال شروع شو او دې ته 1447 وی. نو د الله رسول وی چې کو په دې ورځ کم از کم ته په بل چا خو سکه خو کو په خپل وړو زګو باندې ته ښه خوراک وکې نو الله تعالی به تعالی د روزې فراخي درکې ټول کال. نو چې دې تم توجه وي چې خپل واړه دومره خوشحاله کی او خپل بچي او د خپل کول خلقو ته خوراکونه ورکي چې هغې ورته دعا وکړي او الله خوشحاله شي. نو دنیاوي فایده دا ده چې ټول کال به په تا باندې د رزق فراخي او که تا بیا نورو خلقو ته ورکړه او یو سړی وږی و په هغه دې خوراک وکړو نو دا د هغې په باره کې د حدیث الفاظ دا دي من اشبع جایما یوم عاشورا. یو سړی وږی راغی هغه طالب و یا فقیر و یا مسکین و اته پې پوهېدې چې روټۍ نه ده خوړلې او تا وله روټۍ راوړه او په خېټه موړ شو نو فکأنما اطعم جمیع فقراء امت محمد صلی الله علیه وسلم. دا داسې ده لکه د رسول الله چې څومره امتیان دي. موږ وویل که نه چې اوس په موجوده حالت کې د رسول الله د امتیانو تعداد 2 اربه دی. نو 2 اربه کسانو باندې لکه چې تا ډوډۍ خورولي نو دام یو ګولډن چانس دی چې دا ضایع نشي. و اشبع بطونهم دا داسې دي لکه تا چې د ټولو امتیانو خېټه ډکه کړي. نو خلاصه دا شوه چې یو خدا چې دا میاشت زمونږ شهر الله ده دې ته به سپک نه ګورو. دا د غم میاشت نه ده د خوشحالۍ ټول کارونه به په دې کې کوو په دې کې به برکت وي. نو نوي کور له به کډه وړو که د واده انتظام یې نه کوو به که د بلې خوشحالۍ انتظام یې کوو به د ذهن نه به دا د شرک عقیده وباسو چې ګینې دا د غم میاشت ده. دویمه دا چې په دې کې به جهاد ته ځان تیار ساتو ځکه چې قرآن ویلي چې لما یحییکم په دې به تاسو ژوندي پاتې کیږئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي انما بعثت بالسیف. نو خپل عسکري قوتونو له با انکریج کوو حوصله افزایي به یې کوو چې د الله په لار کې د جهاد نه مخ ناړئ او سملي نه. نو خدای پاک به شته کی څنګه چې امام حسین رضی الله عنه او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه الله شته کړو. نو د شته کېدو دپاره د جهاد جذبه ضروري ده. 3 نمبر د خپل نوسته کنټرول کولو دپاره په دې میاشت کې خصوصا د اتوار په ورځ چې هغه د محرم 10 تاریخ دی موږ ورته آسان ورځ وایو روژه نیول ضروري دي. او 4 نمبر کار چې په دې کې موږ له کول پکار دي هغه دا چې موږ د مسکینانو سره او د خپلو بچو سره د رزق انتظام د فراخۍ وکړو چې الله را باندې ټول کال په خیر او په فراخۍ تیر کې. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.